أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. معزز سامعين، دا د سورة البقرہ سلور نبیم نمبر آیت الہ العالمین فرمائی قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدی یہودیانو توایا ان کانت کچرتوی لکم تاسو دفارا الدار الاخرت دار آخرت عند اللہ دا اللہ پنیز خالصتا خاص من دون الناس ما سوا د خلقنا فتمنوا الموت بستاسی تمنا د مرگ وکي ان کنتم صادقین کچرت تاسی رشتونی ہے ولن يتمنوه هرگز بتمنا انکی دوی د مرگ ابدا هیڅ کلا بما قدمت فسبب د اغس چلی گلی ایدیهم لاسونو د دوی والله علیم بالظالمین والله رب العزت عالم دے پا ظالمین و باندی ولتجدنهم او خامخا ضرور بالضرور بتبیامو میدوی لرا احرس الناس دیر حریص د خلقنا علی حیات پجون باندی ومن الذین او داغ کسانونا اشرکو چی شرک کرے هغوی یود احدهم خوخیو لدوینا لو یعمرو الف سنه کاش چې عمر ورکړی شي زر کالا وما هو او ندی دا بمزحزحه خلاصون کې دی لره من العذاب دا عذابنا ان يعمر دا چې عمر ورکړی شي والله بصیر بما يعملون او الله رب العزت لیدون کې دی باغ سبان دی چې کوي دوی. دا لفظي ترجمه د دغه آیتونو مخی آیتونو کی دا یهودیانو قباحتون ذکر شول. دا دعوام هغوی کړي و چې مونږ به جهنم ته داخلیږو مگر یو څو ورځې بیا به راوځو او بیا به جنت ته داخلیږو. مخکې هم څه دعوی داسې کړي وي لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا چې جنت ته یهود او نصارا نه علاوه څوک نه داخلیږي. یو بل دعوت دا کړي و چې نحن ابناء الله واحباؤه مونږ د الله خو خلق یو مونږ بچی یو. نو دغه ټول خبرې باری تعالی په دغه آیتونو کې رد کوي ورته. اولا د مرګ تمنا کول زما استاد پارا دا کله ناجایز دی. حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې مرګ تمنا مکوئ تاسې د دنیا د غم او مصیبت د وجې نه چې کله په انسان باندې شدائد او دا تکلیفونه زیات شي د دنیا دی بیا وایي چې کاش مال مرګ راشي یا الله ما مړ کړي. دا رسول الله مبارک فرمایي مکوئ تاسې. که تاسو بیا هم د تمنا کوئ نو داسې وایي چې یا الله که چېرته په مرګ کې ماته خیر وي بس ماله مرګ راوله او که په ژوند کې ماته خیر وي بس ما بیا ژوندی پاتې کړه. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو حدیث کی دسم فرمائی چې څوک د الله سره ملاقات بد ګڼي الله هم د دې سره ملاقات بد ګڼي خو چې څوک د الله سره ملاقات خوښ ګڼي الله هم د دې سره ملاقات خوښ ګڼي. یو بل حدیث مبارک کې داسې راځي رسول عربی صلی الله علیه وسلم مبارک به د شهادت تمنا کول. نبی اسلام مبارک به څه فرمایل چې کاش زه د الله په لار کې شهید کړی شم او بیا ژوندی شم بیا شهید کړی شم بیا ژوندی شم بیا شهید کړی شم بیا ژوندی شم. دا الفاظ په حدیث مبارک کې راغلي. د عمر فاروق رضی الله عنه دا تمنا
چې یا الله ماته مرګ د شهادت راکړي او بل یا الله ماته مرګ د رسول الله مبارک په خار مدینه منوره کې راکړي. دا د هغه مبارک تمنا و. اوس پاتې شو کومه تمنا خنه ده هغه تمنا چې حدیث د رسول الله مبارک مخکې ما تاسو ته وویل چې یاره رسول الله مبارک فرمایي د دنیا تکلیف او د غم د وجې نه لکه نن سبا چې په خلکو څومره تکلیف او غم د دنیا دی او بعضې خلک دا تمنا کوي چې کاش مونږ مړ شو مونږ د پاره به مرګ خوي. نو دا رسول الله مبارک دینه منع فرمایي دي چې تاسو داسې کار مه کوئ. پاتې شوه د الله رب العزت سره د ملاقات تمنا کول هغه بیا ښه کار دی. خو دا هغه څوک کولی شي چې مؤمن وي. دغه یهودیانو خدا خبره به کوله چې جنت ته به نه داخلېږي مګر یهود او نصارا دوی خو به دا خبره کوله چې موږ به یو څو ورځې جهنم کې تېرو بیا به راوځو. دوی خو به دا خبره کوله چې موږ د الله رب العزت خوښ او موږ د هغه زامن یو بچي یو. دوی به دا خبره کوله. نو الله رب العزت په دغه آیتونو کې د هغې رد وکړو او په دغه آیتونو کې د قرآن چې دا برحق کېدل او زما او ستا آقا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې د هغې حق کېدل د هغې ثبوت په دغه آیتونو کې موجود دی. هغه داسې ګوره دا مباهله لکه د نجران نه څه خلک نصرانیان راغله رسول الله مبارک ته بحث مباحثه شروع شوه. بعضې وخت کې بحث او مباحثه کم خلاف خلک چې وي هغه په دې باندې هم د هغې ذهن نه کولاویږي. نو هغې ته بیا مباهله راغلي. الله آیت نازل کړ چې قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین. رسول الله مبارک ته الله فرمایي چې ته ورته ووایه چې تاسو خپل بچي راولئ موږ به هم راولو، خپل ښځې راولئ موږ به هم راولو، خپل ځانونه تاسو هم راولئ موږ به هم راولو او بس مباهله به وکړو. بس الله رب العزت نه به سوال وکړو. بس د الله لعنت دې په هغه چا باندې وي چې څوک ګمراه. نو دې بدبختو یو بل ته پسه وکړل چې دا خو په حقه نبي دی. اوس که مونږ داسې کوو فورا مونږ تباه کېږو بربادېږو. نو په هغه وخت کې هغوی د صلح ته تیار شول، جزیه هم قبوله کړه. حتی چې یو صحابي بیا رسول الله مبارک ورسره ولېږه او د هغې نه دا ټیکس او جزیه یې بیا راوړه. دغه بدبختو د دومره حد ته هم پته وه. د دغې آیت لاندې تفسیر کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وی الله رب العزت په دې کې هم رسول الله مبارک ته دا وفرمایي چې ته دې ته د مقابلې یو چیلنج ورکړه چې راځئ میدان ته به وځو که د الله رب العزت نه تاسو هم تمنا وکئ موږ به هم تمنا وکړو. که چېرته تاسو په حقه یې نو تاسو به وګټئ او که موږ په حقه یو موږ به وګټو. خو لیکن د قرآن عظیم الشان برحق کېدل هغه داسې چې دا قرآن د غیب خبر ورکوي او په سچه باندې د غیب خبر ورکوي. و چې کله دا رسول الله مبارک دا پیغام هغوی ته ورکړ نو هغوی انکار هغوی دا کار ونه کړ. یو خو قرآن کې دا راځي چې ولن یتمنوه ته ورته دا ووایي چې تاسو تمنا د مرګ وکړئ. تمنا د مرګ څوک کوي چې هغه مؤمن وي. هغه خو مخکې ځان نه ښکلي اشیا لیږلي وي که او دوی ته خو پته وه چې دوی خو څه لیږلي دي خو د رسول الله مبارک خلاف کارونه یې لیږلي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. د نبی علیہ السلام اوصاف به ګډ وډ کړل او بیا به دا خبره کوله چې دا د الله د طرف نه دي. دوی خو دا لیږلي وو. نو الله فرمایي چې ته ورته ووایه چې تاسو د مرګ تمنا وکړئ. ځکه مرګ تمنا هغه څوک کوي چې څوک عاشق وي. د مرګ تمنا هغه څوک کوي چې څوک د الله رسول او څوک چې د هغه احکامات او څوک چې الله مني. پته دا و چې دوی نه الله منلو او نه د الله رب العزت احکامات منل او نه د وخت پیغمبر منل. ځکه الله وفرمایي چې دوی د سره تمنا نشي کولی، یعنې دوی د مرګ هغه آرزو نشي کولی. وجه څه ده چې دوی ته ښه پته ده چې موږ څه لیږلي ده وړاندې. دوی په ذهن کې دا خبره وه چې دنیا خو هسې غرق آخرت خو هسې غرق دی. راشه په دې دنیا کې خو لږ یو څو ورځې ژوند وکړه. د دنیا دا منفعت چې دوی به واخسته او د کلام الله د احکامات د باری تعالی به دوی پټول خو دغه وړاندې لیږل وکړ. نو الله مخکې ګواهي ورکړه چې ولن یتمنوه د سره دوی تمنا نشي کولی. په دغه آیتونو کې دلیل د دې خبرې دی چې رسول الله مبارک په سچه پیغمبر دی او دلیل د دې خبرې دی چې دا قرآن عظیم الشان په حق راغلی. ځکه یو کس به پاسېدلی او که نه دا به یې ویلي که نه چې زه تمنا کوم.
زه د مرګ تمنا کوم. په دې کې د نبی اسلام د نبوت باطلېده، په دې کې دغه قرآن عظیم الشان دا خبره دروغ کېده. خو لیکن چې یو یهودي په نسیده پته دا ولګېده چې دا قرآن او زما آقا په سچ راغلي دي د الله رب العزت طرف نه. که دروغجن دي هغه هم دغه یهود بدبخته خلک دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي که چېرته یهودیانو د یو ورځې تمنا هم کړې وې په مخ د ځمکه کې به یو یهودي پاتې نه وي، په مخ د ځمکه کې به یو یهودي هم پاتې نه وي. خو لیکن د قرآن عظیم الشان هغه سچه فیصله چې دوی د سره تمنا نشي کولی، همدغه شانتي وه چې دوی بیا تمنا ونه کړه. بیا اله العالمین په دې مخکې آیتونو کې وایي که چېرته دوی ته 1000 کاله عمر ورکړی شي، 1000 کاله، بیا هم دغه عمر خو دوی ته دوی د عذاب نه نشي بچ کولی. شیطان څومره اوږد عمر دی، کم وخت نه دی. د آدم علیه السلام مبارک نه دا فتنې او دا فسادونه هر چا پسې لګېدلی دی. څوک د یو لارې نه اړوي بل، دا ګډوډي چې ده دا ټول شیطان راوستی ده. خو لیکن هغه خو د عذاب نه په دې لوی عمر سره نه بچ کېږي. نو الله په دې کې وفرمایل که چېرته 1000 کاله عمر د دوی شي هم دغه 1000 کاله عمر دا د عذاب نه بچ کوي. ځکه چې دغه بدبخته خلک د مشرکانو نه هم زیات دوی ته پته ده چې یاره موږ د عذاب نشو بچ کېدی. ځکه کافران مشرکان هغوی خو د عذاب قایل نه دي او دوی ته خو پته وه چې مونږ یو پیر د سترګې پټې کړو نو مونږ ته به عذاب راکوي. او الله رب العزت په هر هغه عمل چې څوک کوي په هغې باندې ښه خبردار دی. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل.